أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. سورۃ بقرہ لمبے سپارہ اور 120 نمبر آیات مبارکہ. مخ کی آیات کے اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا تسلی پارا و فرمائل انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. اذا اللہ پیغمبرہ تپا حق دین باندے اللہ را لے گلے بشیرا و نذیرا خوشخبری ورکون کی نیکان و خلقو تا او یرون کی نافرمان و خلق لرا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم او تدعا خلق متعلق مغم جن کے گا چکم دوزخیان دی جتانا بتپوس نکی گدائے خلق متعلق کم چ دوزخیان دی جہنمیان دی دایو متعلق بتانا پختن نکی گی. مذکورہ آیات چکم ذکر شو تلاوت شو پدے کے اللہ رب العزت مومنان تا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا درس و دا پیغام ورکی چتاسو اس کرد یہودو پا خبرو باندے راضی نشے اوی غواړي دا چې تاسو بيدینه کی بیلارې مو کی دغه د پارا د دوی پوره کوشش دی. تفسیر معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 باندې ذکر کئی فرمائی یہود و نصاراو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو سوالتے ہو کو چی مونگ با خپل منس کی صلح ہو کو خبر تپریدا خبر و مونگ پریدو خپل منس کی با راضی نامہ اندکیو کو بعض خبر جزا مونگ دا سوچ خلاف تی دا تپریدا او کما بعض خبر بخیر دی مونگم پریدو نو خپل منس کی با یو صلح ہو کو یو ڈیل بہو کو. اللہ فرمائے چی دا سے ندا چی تاسو پورا دا دوی اعتبار نہیں شروع کرے تراہ وقت پوری دا یہود و نصارا تاسو نقلاری گینا دوی غواړي دا چی دا مومنان مسلمانان زمونگ اعتبار شروع کی زمونگ اتباع شروع کی او زمونگ پیروی شروع کی دا دین بپری دی. تراغ وقت پورے مسلمان پسی دا یہود و نصارا لگیا دی کوششو نہ کئی. اللہ فرمائی وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ او اس کلا برازی نشی عنکا ستانے پیغمبر علیہ السلام یہود دا یہودیان وَلَن نَصَارَى او نبدا نصارا تا نرازی شی حتی تردی چی تتبعا تپیرویونکی ملتهم دا دوی دا ملت او دا دوی دا دین ترسو پوری تا دوی دا ملت او دا دوی دا دین پیروی اختیار نکی تراغ وقت پوری دا یہود و نصارا تاسو را راضی کی گنا ستاسو نا راضی کی گنا راضی کی گی با اعلی
چې کله تاسو پوره د دوی اتباع اختیار کړئ. الله فرمایي قل ان هدى الله هو الهدى، تو وایه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان هدى الله چې بشک هدایت هم د الله رب العزت دی، هو الهدى هم دغه اصل هدایت دی، دغه نه غلار دا او دغه اصل حق او سچ دین دی چې کوم الله مقرر کړی دی، الله خوښ کړی دی. دین اسلام دغه په حق او سچ باندې دی. نو اصل هدایت او اصل صحیح لاره خدقه ده. ولئن اتبعت او کچری پیروي وکړه اهواهم د دې يهود او نصاراو د ارزوګانو او تمناګانو، دوی چې سغواړي تاسو نه، تاسو که دوی اتباع وکړه بعد الذي پس دا غنا جاءك من العلم چراغ تا تا العلم من العلم د علمنا تا تا قرآن راغی، شریعت د تو خودلی شو، حدود مقرر شو، ادی باوجود ته دوی اتباع کې، نو دا به ډیر د نقصان سبب ګرځي. موږ تاسو ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تم دا وینا ده، خو حقیقت کې دا د امت ته ده. پیغمبر تم ویلی شوی چې ته به د دوی اتباع نه کې، د دوی خبره به ته نه منې. دا قرنګ ما او تا مسلمانانو ته هم دا درس دی، دا سبق دی په دې کې چې د غیر خلکو اتباع به پرېږدو، د وی اتباع به نه اختیارو. نن که مونږ سوچ وکړو نو ډېر افسوس په دې خبره باندې انسان ته راشي چې زمون غم هغه د یهودو نصاراو په طریقه دی، زمون خاده د یهودو د نصاراو په طریقه دی، زمون او تاسو جامه او پیزار د یهودو نصاراو نه متاثر یو. په هر عمل کې مونږ د هغوی اتباع کوو لګیا یو. روزانه خلک چې څه عمل وکړي ما او تا ته وښیي. په سبا ګوره زمونږ د زنانو لباس هغه شان دي، زمونږ او ستاسو د نارینو د سر ایخته هغه شان دي، د مخه د ګیرې حالت هغه شان دي څنګه چې یهود او نصارا کوي، او وی قصدن عمدن کوي. ما او تا ته ښیي د دې لپاره چې مونږ د سنتو نه لرې کي، مونږ د سنتو نه لرې کي. د پیغمبر په سنتو کې څومره مزه او لذت او هغې ختم کړو زمونږ نه. نوجوانان د ګیرې په مت کې، دارنګې د کپړو د پیزار او د پیشن په مت کې او په هغه صورت کې روان دي، د هغوی اتباع کې لګیا دي. الله دې موږ تاسو ټول ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو اتباع را نصیب کړي. زنانه او نارینه د دې خبرې خیال ساتو چې کم کارونه یهود او نصارا کوي چې د هغې نه ځان وساتو، بچ کړو، د هغوی پیښې نه کوو، د هغوی پیسن او پوزیشن نه کوو، ځکه هغوی غواړي دا چې دوی د سنتو نه لرې شي، د اسلام او د دین نه لرې شي، برای نام صرف لا اله الا الله ویونکي مسلمانان پاتې شي. یو وخت به داسې راشي دغه کلمه به زمونږ د خلکو سره بیانوي، ولې مونږ به د خلکو په تهذیب کې، تمدن کې، دای په ولاړه ناسته خوراک څښاک هر څه کې د هغوی اتباع اختیار شي، نو بیا به دا کلمه هم زمونږ نه پاتې شي. دې وجې نه د غیرو طریقې، د هغوی رسمونه، د هغوی رواجونه، د هغې نه ځان بچ کول پکار دي. خپل اعمال د سنت مطابق کو، که غم خادي ده، که ناسته ولاړه ده، که جامه پیزار دی، که خوراک څښاک دی، د پیغمبر طریقې پای کې ګورو هغه شان دی کوو. نن که هغه خلک په ولاړه خوراک کوي، مونږ هم په ولاړه کوو. په خاده کې په ولاړه خوراکونه کېږي، د پالنګ په ټیم کې په ولاړه خوراک کوي که نه کوي؟ بلا خلک کوي. که یو ځای کې څوک کېناسته په ځمکه نو خلک ورته سپک ګوري، دی په غون خلک ولاړ دي، دی پکې کېناسته، خلک ورته سپک ګوري. او هغه د یهودو هغه ولاړې ته هغې ته خلک ښکلي ګوري، دغې ورسره دغې عزت کوي، قدر کوي، او د پیغمبر د سنتو خندا کوي. دقه شان دی په خپل
کړه وړه سمولو کې جامه پیزار او دغه رنګي ګیره یخته جوړول دا سنت مطابق پکار دي. فرمای مالکا نو نبیتا دا پارا من اللہ دا اللہ سرا من ولی سوک دوست ولا نصویر او نسوک مددگار. کدا اللہ دا شریعت خلاف ورزی دے اکڑا او دا دغی یہود و نصواراو اتباع دے اکڑا دی پا اتباع باندے با بیا دا اللہ پا دربار کستا سوک مددگار نہیں نبا دی سوکال دا دوستی نبا دی مددگاری. اللہ دے منگو تاسو ټول د یهودو د پیشنونو نه د یهودو اتباع نه مونږ تاسو ټول محفوظ کی نارینه او زنانه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت اتباع د الله را نصیب کی. زمونږ د زنانه او د نارینه د حیا او د پردی د عزت د جامو د پیزارو دا چول توفیق دی الله را نصیب کی. مونږ پارسه کې نن داوی اتباع کو دغه د یهودو سازش دی او غواړي دا چې دا مسلمانان دوی زمون سرا او زمون اتباع شروع کی زمون سرا یو شان دي. اللہ فرمائے ولن ترضا او اس کل برازی نشی خوشحال بنشی عن کاتانے پیغمبر علیہ السلام الیہود دا یہودیان ولن نصوارا او نصوارا دا یہود و نصوارا تانا اس کل راضی کی دی نشی ستانه خوشحالی دی تر آغا وقت پوری نشی تی کار زمرا خوشحاله والغواړي تر سو پوری چې کامل د دوی اتباعونی شروع کړي. مونږ خوشحالو کنا مونږ دغه یهودو دغه نصارا خوشحاله ولو کوشش کو لګیایو. تاسو ګوره په غټو غټو عہدو باندې چې کم لباس اچول کیږي هغه د یهودو د نصاراو په طرز باندې دی. ولی زمونږ د مسلمان لباس ساده نشي کېدی چې زمونږ جرنیل او کرنیل زمونږه کرنل دی او که بله عہدهدار دی چیف آپ سٹاپ هغه د سنت مطابق کپڑے نشي اچولی یا ساده لباس نشي اچولی خامخا به غټۍ لګي د یهودو پیشن به خامخا کوي داوی اتباع به خامخا کوي. دا چې څه کېږي دې دپاره کېږي چې زمونږ دغه خلک خوشحاله شي چې صاحب دغه یهود او دغه نصارانه خوشحاله وي نو مونږ ته بس نه وایي. الله دې مونږ دغه خلکو د غلامۍ نه محفوظ کړي. مونږه څوک ذهني غلامان دي او څوک عملی غلامان دي. اللہ فرمائے حتی تردی پورے تتبعا چی پیرویون کی ملتهم داوی دا ملت و داوی دا دین ترسو پوری چی داوی پا کم دین روان دی تاسم پاغا مذہب و پاغا دین روان شوی نئے ترائے پوری دی خوشحالی کی نا. قل ان ہد اللہ هو الہدا تو وائے پیغمبر علیہ السلام چی ام دا ہدایت اصل ہدایت تے اللہ چی کم مونگتا ہدایت را کردے دے کم لار خود لے دا اصل لار دا طریقہ و دا عملونا دا اصل لار دا صحیح طریقی دی. کمی طریقی چی دا یہود و نصاراو دی دا باطل دی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ او کچھر پیروی اکڑتا احواءهم داوی دا ارزگانو دا یہودو او دا نصاراو بعد الذی پس داغنا جا کچراغلی تاتا من العلم دا علمنا کلچ تاتا علم راغی قرآن راغی شریعت او خودری شو سنت او خودری شو دارنگی اللہ رب العزت پا کمی راضی کی گی پا کمی ناراض کی گی دا او خودری شو دین باوجود دین بعد انسان دا یہود و نصاراو پا طریقہ روان دی دا انسان نقصان والا دی. اللہ فرمائی مالکانو نبی تعالی پارا من اللہ دا اللہ رب العزت سرا من ولی سوک دوست ولا نصیر او نسوک مددگار بیا بدے نسوک دوستی او نبدے مددگاری چی بیا ستا امداد او نصرت و مددو کی. اللہ دے منگو تاوسو صحیح مومنان مسلمانان جوڑ کی اور اللہ رب العزت دا یہودو نصاراو دا بیدین او دی
مشرکینو د اتباع نه موږ تاسو ټول محفوظ ساتي د پیغمبر د سنت اتباع د الله را نصیب کی دعا وکړه اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم رب زموږ ګناهونه معاف کړي رب زموږ د ټول امت محمدیه گناہونه معاف کی رب لوی واړه گناہونه معاف کی رب څومره مسلمانان درس کی شرکت کی درس اوري درس ته کینی ستاد رضا پاره ناشتي رب زموږ خپل رضا نصیب کی رب ته زموږ ناراضي شي رب د قرآن د علوم مونږ ته آیات کی رب څومره مسلمانان بیماران دي کورونو کې والدین بیماران دي رب والدین د صحتونه ورکي رب چا بچي بیماران دي صحت کامله عاجله مستمره دائمه نصیب کی رب چا رشتہ دار بیماران دي رب صحت و تور کی رب سوکم قرضدار دي رب قرضونو بندوبست ادا کولو کی رب سوک څه قسم حاجتونه دي حاجتونه پوره کی رب زموږ دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کی د دنیا او د آخرت د غمونو مو ساتي څومره مسافر چې بهر ملکونو کې دي یا د کورونو نه بار دي رب د هغوی امداد نصرت او مدد وکي رب د خپل ملک پاکستان رب د امداد او نصرت او مدد وکي د هر قسم شرور آفتونو مصیبتونو رب ته مونږ دا ملک محفوظ کی زمونږ د ملک مسلمانان محفوظ کی مسلمان کم سے کم چم دے په هر ملک چې دی رب ته حفاظت نصیب کی وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.